جی بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم احسان الله دی او نن موږ تېره ویډیو در راوړې ده د کټ مارکر د استعمالولو طریقه. په دې سره د انګلیش او د اردو خطاطي د لیکلو طریقه ده چې کټ مارکر موږ په څه طریقه استعمالو، د اردو دپاره او د انګلیش دپاره به موږ په څه طریقه استعمالو. نن په ویډیو کې به تېر راسره وګورئ او دې چینل سبسکرایب وکړئ او لایک یې کړئ ضرور او ویډیو تر اخره پورې وګورئ. مننه. راځئ چې ویډیو وګورو. تر ټولو مخکې دا جدید ششته کلمان راغلي دي او د اردو، عربي، د فارسي دپاره او د انګلیش دپاره هم دي. تر ټولو موږ به اول دا راخو او په دې سره موږ دا اول د انګلیش د اردو خطاطي وکاږو. دا موږ په څه طریقه نیسو، نه به ډېر لاندې نیسي او نه به ډېر د پورته نیسي، بالکل په درمیانه طریقه سره. او تر ټولو مخکې چې د دې څوکه کږه ده، بالای خوا یې ډېره پورته ده او لاندې خوا د هغه یې لږه لاندې کږه ده. اوس د اردو دپاره به موږ داسې نه استعمالوو لکه دا طرف خط وکړو، بالکل په دا طریقه به خط نه کاږو او د هغه دپاره استعمالولو دپاره داسې به کاږو، داسې پورته به راولو. اوس لکه نون موږ وکړئ، د دې پرې ټچ وکړئ او زده یې کړئ دا طریقه. او چې کله د انګلیش د کټ مارکر طریقه زده شوه، بیا په ډېر استعمال سره انسان الله تعالی بیا هر څه ورته اسانه کړي. بیا د په هر طریقه استعمالوي بیا درته اسانه. او که سړي نه استعمال کړي بیا سړي دا نشي استعمالولی، بالکل په دا طریقه باندې هغه رنګې موږ اول سر مطلب او د سین اول سر بالکل به دا بالا دا ځای لږ ولیکو او بیا به لږ دی راغټ کړو، بیا به لږ دغه سایډ وي دا پر سر به ماج مملي کړو، بیا نری کړو، بیا ورته وګورئ سین مایا، بیا لږ پنډ بالکل پرای استعمال کړو، بیا لږ نری. په آخري کې به دا سوک کې کمال په سوک کې دی چې پنډ یې کاږي لاندې خوا ته به ډېر زور کوي، چې کله ته نری خط به کاږي لکه هغه ورته ګورو فرجه که داسې. اوس د دې مخ ته وکړئ دا، اوس لاندې خوا زور وکړه، لاندې خوا زور وکړه، برته بالا خوا زور وکړه، پله بیا یې خپله په دې طریقه سره برابرېږي. دویمه خبره لکه اوس موږ بل نور الفاظ کاږو لکه سواد، اول سر کښنی بیا لږ غټ، بیا کښنی بیا غټ بیا نری. په دې طریقه سره که سړی د کټ مارکر استعمال کړي انشاءالله ډېره پیدا به وي. بیا سواد لکه ما درته وویل اول کمال یې په دې شي کې دی، دا څوکه کې دی، اول څوکه کې اول سره به ته دې چمکوي، د نرۍ خوا به دې سوکه دغه کوي نری، بیا راځي لاندې خوا به زور کوي، لاندې خوا دی نه دا خوا کټ ده، دا خوا بیا زور کوي، بیا په بالا خوا دې زور کوي، بیا لاندې خوا زور کوي، بیا بالا خوا داسې زور وکړي وویښ شي. دغه رنګه موږ ته بل تورې کاږو لکه صحیح، بیا نری خوا داسې نور الفاظ لکه سبق بالکل موږ ته په اول سر کې نری، بیا سبق. او بله خبره دا ده چې موږ چې کله خط کاږو بعضې کاپیز دی هغه لینونه یې کښني، بعضې د غټي او دوه قسم دي، یو تر لیک لاندې راځي، یو په لیک کې بالکل برابر راځي. اوس اول وار موږ چې کاږو د لیک کاږو لکه سین نه په لیک کې بالکل برابر کاږو. او دریم دغه رنګه تر لیک یې لاندې راولو سین. اوس او اوس راځو موږ د انګلیش خط په دې سره کاږو. موږ ته ویلي چې انګلیش خط په دې سره څنګه کاږي. د اردو کټ مارک موږ په دې کولی شي په داسې طریقه مو نیولی او د انګلیش ښه به چپه به دی نیسو داسې لکه اوس ورته ګوره داسې بس لك هي
او دویمه خبره دا چې موږ کله لږ ختمه درته وویل چې تیز استعمالوو اول وار موږ کوشش کوو دا لیکل به زده کوو چې موږ له سره عادت شي داسې بیا له هغه سره سړی خپله زده کېږي یا داسې دا هم د انګلیش دا طریقه باندې یا لاندې راسه شنې دي چیرې ویډیو دې ته خوښ شوي او دې سره لایک کړئ او شیر یې کړئ انشاءالله روانه ویډیو کړئ انشاءالله العزیز مشتي بیا مخ ته بل سبق کوو انشاءالله ویډیو را ډاونلوډ کړو